پوښتنه ده چې ستاسو کوم ملاقات او د سېنات پورې شوی دی د شهباز شریف چې کوم وزیر اعظم هغې پورې شوی اصل کې تک څنګه شوی دی او دا استاد همیشه دپاره چې څومره زموږ استادان دي دا زموږ روحاني مور او پلار دي د دې عزت کوئ په دنیا کې بهر ملکونو کې در ټولو نه غټ ریسپیکټ چې دی دا استاد دی ولې چې دا معاشره ډیولپ کېده چیمبر آف کامرس سره زموږ میټینګ و عاصم شعیب صاحب سره او بیا اتفاقا دا مرکز چې دی دا خو زموږ لکه د مانځه ځای هم دی خو دغسې موږ لاړو مې چېرې د مرکز کې د مشرانو سره ملاقات وشي بل یو غټ تاسې الله پاک رحم کرم دا وکړو چې په مرکز کې زمونږ د یو 30-35 پراموي استاد درویش صاحب سره د ملاقات وشو نو زه په دې باندې فخر کوم او بیا دغه ځای نه درویش صاحب زما سره سیده و رب صدف خیر من الف میعاد وی یو اچانک ملاقات د زرو ملاقاتونو بهتره دی که نه ستا شکریه ادا کوو چې تاسو ذهن کې راغله چې زه لږ ستاسو دا میموریز ریکارډ کړم او په دې زه دا یو میسیج ورکول غواړم چې د انسانانو وخت چې دی دا ډېر شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زیشان احمد یم او امید لرم چې زموږ څومره ویورشپ دي ښه به په موضوع سره به نن سره ډېر یو عظیم او قدردان شخصیت ناست تاسو به ډېر عزت ښه پېژنئ د ډوپا چې کوم سینیر صدر دی مظفر خان صاحب چې نن راتګ شوی لور دیر ته نو هغو د هرکلیو پروګرام کې او پوښتنه به دې کوو چې دیر ته ستاسو اچانکي راتګ څنګه وشو عزیزان ستاسو ډېره شکریه ماشاءالله چې تاسو د کم وخت کې داسې زموږ د محفل برابر کو او بل زه خو د ټي ایم او صاحب د اقبال حسن صاحب هم ډېره شکریه ادا کوم زموږ دا څومره چې ملاقات دی نن موږ په تیمرګره کې د چیمبر آف کامرس سره زموږ میټینګ و عاصم شعیب صاحب سره او بیا اتفاقا دا مرکز چې دی دا خو زموږ لکه د مانځه ځای هم دی خو دغسې موږ لاړو مې چېرې د مرکز کې د مشرانو سره ملاقات وشي خو بل یو غټ تاسې الله پاک رحم کرم دا وکړو چې په مرکز کې زمونږ د یو 30-35-40 سال د پراموي استاد درویش صاحب سره د ملاقات وشو نو زه په دې باندې فخر کوم او بیا دغه ځای نه درویش صاحب زما سره سیده خپل کور ته یې راوستو تالاش ته او تالاش کې بیا ستاسو د کلي څه نوم دی باجوړ محله دې ته رالو چې دلته موږ پروګرام زه خو تلم پېښور ته خو استاد ډېر اصرار وکړو پاتې شو بیا روټۍ په دوران کې ټي ایم او صاحب حسن اقبال صاحب دی هم راله نو زه خو ویم چې وایي عربۍ کې مثال کېږي که نه و رب صدف خیر من الف میعاد و یو اچانک ملاقات د زرو ملاقاتونو بهتره دی که نه زیشانه ډېر بیا ستا شکریه ادا کوو چې تاسو ذهن کې راغله چې زه لږ ستاسو دا میموریز ریکارډ کړم او په دې زه دا یو میسیج ورکول غواړم چې د انسانانو وخت چې دی دا ډېر قیمتي دی په وخت باندې الله پاک قسم خوړلی دی که مونږ د زموږ چې څومره ویورز دي د دې وخت که مونږ خامخا ضایع کړو نو دې به زموږ سره حساب کېږي خو زه نن دا خبره مې ځکه ډېره اهم وګڼله چې زموږ د استاد جي د 30-35 سال نه بم زیات وخت که نه چې د پرامرۍ د وخت زموږ استاد دی او د ده زموږ په زړه کې هر وخت کې و نو الله پاک نن زموږ سره یو اچانک میلاو کړی دی او بیا داسې د هغه دیو په وساطت سره چې دلته رالو نو ټي ایم او صاحب هم میلاو شو چې د خدمات دلته دومره یعنې هر چا ته معلوم دي او په مختلفو دغه کې بره اپر دیر کې هم دیو پاتې شوي دي دلته هم اوس به موږ صرف او صرف خبرې دا کوو چې د دیر د نوجوانانو چې زمونږ کوم دا نوجوانان بېروزګاره دي بیا دا د دې دیر نه روان دي بهر ملکونو ته بالکل او په دې کې اوس داسې یو خبره ما مخې ته راغله چې ډېر ملګري نوجوانان دا وایي چې موږ یورپ ته لاړ شو موږ کم ملک ته لاړ شو د ملک نه وځو زمونږ هدف دا دی د ډوپا ټریډ کونسل چې مونږ د خپل نوجوانان دلته مطمئن کو او دیو ته داسې روزګار ذرایع پیدا کو چې دیو د خپل مور او پلار بچو سره د خپل مدرلینډ کې دلته یعنی دیو څه داسې دغه روان کی چې فوري ور دیو په سکون سره خپل ژوند تیری او پردیس چې د دې متعلق د دې کنه چې دا ګوره داسې آسان نه دی زه خپل نوجوانانو ته دا کوم او وی دور کې ډول سوانه لگتے ہیں لکه د خپل دی وطن کې زموږ سره څه نشته څه خو صرف او صرف د لیک اپ منیجمنت دی چې موږ سره کم زموږ لیډرشپ دی هغه لیډرشپ صرف او صرف یو زبر هغه څه تفصیل ویم خو موږ سره هغه چې کم سکل د لیډرشپ یې کنه نو هغه بالکل نشته ده نو یو خو نوجوانانو ته دا چې دیو په مستقبل کې زمونږ لیډرشپ خل لیډرشپ راشي چې هغه د خپل قدرتي وسایل په استعمال راوړي
او بیا دغه به چې دلته لکه زموږ سره اوبه شته، زموږ سره معدنیات دي، زموږ سره ځنګلات دي، زموږ سره نیچرل ریسورسز دومره الله موږ ته راکړي دي چې د هغې څه حساب نشته دی. نو وخت اخیستل له ستاسو ډېر ځکه نه علمه چې یو خو دا زموږ د اچانک ملاقات دا موږ وغوښتل چې دا دې په میمورایز شي. او زه تاسو ته دا وایم چې د خپل استاد همیشه دپاره چې څومره زموږ استادان دي دا زموږ روحاني مور او پلار دي، د دې عزت کوئ. په دنیا کې به هر ملکونو کې د ټولو نه غټ ریسپیکټ چې دی دا استاد دی، ولې چې دا معاشره ډیولپ کوي. دا زموږ نوجوانان یو داسې پلیټفارم ته راولي چې هغه د فیوچر جنریشن دا زموږ د فیوچر یعنې فاونډیشن سټون دی که نه. اوس به ټي ایم او صاحب سم لږې خبرې وکړو او زه معذرت غواړم چې دا خبرې مې زیاتې کړې او انشاءالله چې زموږ او د ستاسو د ټولو د الله پاک دا په خیر سره راولي. او ټي ایم او صاحب تاسو به یو څو خبرې وکړئ بیا به استاد جي خبرې وکړي. ډېره مننه جي زیشان خان، ډېره مننه. انشاءالله دې زه شکر ادا کوم چې زمونږ د خوږ مېلمه نن د کوم طرف راپېښ شوی دی. زمونږ ګمان کې هم د پرنسپل صاحب ګمان کې هم دا خبره به نه وه چېرې داسې به راځي. شکر دی خپله باندې خپله سټوري بیان کړله. چېرې ته ملګري ته وشو بیا ملګري سره میلاو شوم او هغوی چې تالاش او تالاش په ذهن کې بیا هغه زړه خبره ذهن ته راغله چې استاد نو استاد شکر دی هغه د خپل استاد میلاو شو او د هغې سره سره زموږ خدای ته نصیب کړی و چې رالو وي چېرې دغسې ملګری راغلی دی او هغه د اسیم شعیب صاحب سره هم میلاو شو. نو اسیم شعیب صاحب سره ټیک هغه ټایم کې لږ زموږ ملاقات شوي وو، یو بل سره زما د مېلمه خو داسې هغه روټین باندې ونه وکړو چې د شپې به مو یو ځای سره کینو او یو ځای سره ملاقات کړي او روټۍ به یو ځای خورو. نو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده او شکر دی دوی بیا داسې فیټ تعلق ساتي چې هغه ټول دنیا سره د هغې روابط دي. منرل چونکې زمونږ د پاکستان بیا خاص کر د خپل دیر خو زمونږ د معدنیاتو نه ډک دی، خو دا لږ راوسته غواړي په دې ریسورسز وغیره دې لپاره چې آیا دا څوک چې دا راولي یعنې راشي او زمونږ د نوجوانان صاحبان که دیو کوم بر ته اوس خبره وکړله چې دیو جرمني ته یا جاپان ته یا انګلینډ ته یو ځای بل ځای خواهشات کوي چې مونږ لاړې بر ته او بر ته څه لپاره ځي؟ مزدورۍ دپاره ځي که نه. نو چې هغوی دلته کې د خپل په دې غره کې کاڼو د کار میلاو شي، ځنګلات د کار میلاو شي، کارخانې ولګي، یو شی بل شی ولګي، نو دلته کې دیو شکر د هغې نه هر څه مالامال کولی شي خپل ځان خپل ضرورت چې کوم له تره ضرورت ورکول والا دی. د انسان لاس کې بیا څه نشته خو دومره دی چې شکر دی په خپل کور کې په خپل وطن کې. درویش خان دی او د باجوړو تعالی سره تعلق لرم او یقینا زه نن د خوږ خپل خوږ او قابل قدر شاګرد مظفر خان صاحب شکریه ادا کوم چې هغه نن سره بای چانس په مرکز کې میلاو شو او زه یقینا چې ډېر خوشحاله شوم او دوی هم خوشحاله شو چې یاره د 40-44 سال نه بعد یو شاګرد سړي ته میلاو شي هغه داسې قابل قدر او د معاشرې یو بنیادي وګړی چې هغه د ترقۍ ټول خواهشات او دغه لري. نو یقینا زه ډېر خوشحاله شوم د هغوی په راتګ باندې او هغه بیا زما سره ښه ده الحمدلله او ما ورته په معمولي دغه وانه او زما سره واپس راغی او تالاش ته راسره راغی زموږ د کلي ته راسره راغی. نو یقینا زه دوی ډېره شکریه ادا کوم. ملاقات د سینټ پورې شوی دی، د شهباز شریف چې کوم وزیر اعظم د هغې پورې شوی، اصل کې تک څنګه شوی دی او دا په کوم بنیاد باندې